نن داسې یو واقعه شیر کوم ملګرو د جنید جمشید په باره کې. جنید جمشید به تاسو ته پته و چې دا یو مشهور سینګر و او دی به ګانې بجانې ویلې او د دې تعلق و د کراچۍ ډیفینس سره. دا چترال ته تللی و په سفر باندې تبلیغ باندې تللی و، کور والی مو سره وه. بېرته واپسۍ کې راتلل او جاز پې کرش شو او پکې شهید تللی شو. د دې یو واقعه شیر کوم او که تاسو زما په چینل باندې نوي وئ زما چینل سبسکرایب کړئ د مزید ښکلې ښکلې ویډیوګانو لپاره. تاسو سوی نورې ښکلې ښکلې ویډیوګانې میلاویږي، اسلامي ویډیوګانې، ټکنالوژۍ متعلق ویډیوګانې او ورسره لایک هم کوئ او مزید مخکې دغه ته تلل غواړو. جنید بای وایي چې زه په خپل ژوند کې ما چې کله سینګارتوب پرېښود ګانې بجانې ما پرېښودلې او ما په تبلیغ کې وخت ولګاو، نو زه بېرته واپس کور ته رالم. نو ما څه چې څومره سرمایه او پیسې وې دا ما د الله په لار کې خرج کړې، فقیرانو، مسکینانو، یتیمانانو، کونډو له دې خلکو له ما ورکړلې. نو زما زه په جب کې صرف 100 روپۍ پاتې شولې. جنید بای وایي چې زما زه په جب کې صرف 100 روپۍ پاتې شولې او زه د کور نه وتلو ما ته مې کور والا وویل چې جنید بای زما څه خرچه نشته دی، ما له خرچه راکړه. زما وایي په زړه کې دا سوچ کاوه چې زما څه دې 100 روپۍ که زه اوس د کور نه بار ته وځم خامخا یار دوست ماله مخې له راشي یا د یار دوست سره میلاو شم او بازار علاقه ده نو که یا روټۍ یا د چی سات ورته کوم نو زما سره په جب کې 1 روپۍ هم نشته. خو خیر وایي ما نه مې کور والا مطالبه وکړه او زما سره ټوټل سرمایه 100 روپۍ پاتې وه. وایي بس هغې ته ما وویل چې دا واله او زما سره ټوټل روپۍ دغه دي، نور روپۍ راسره نه په بینک کې شته دی او نه راسره په جب کې شته دی. او وایي زه ووتلم ډېر یو په یو سوچ او په یو دغه کې پرېوتم او لاړم یو پارک ته لاړم. اول ته ناست وم سوچ مې کوه چې یا الله سینګارتوب کې به مې ګانې بجارې به مې ویلې او په دې باندې به ما پیسې ګټلې، هغه هم اوس ما پرېښودو او بله څه ذریعه هم زما نشته دی. په دې سوچ کې ناست وم یو ملګري راته کال وکړي جنید بای چېرته یې؟ وایي ما ورته وویل چې یاره پلانکي ځای کې ناست یم پلانکي پارک کې. وایي دا دی په 2-3 منټه کې مې هغه زما ملګری راورسېدو. وایي ګپ شپ هم لګاوه چې راورسېد ناست و. وایي راته وویل جنید بای خوښېږي دې نه چې یو کاروبار شروع کړو دواړه؟ وایي ما په دې زړه کې ویل چې دا خبر نه چې زما څه د نسوار روپۍ نشته دی او ته وایې چې کاروبار شروع کوئ. خیر هغه ته ما وویل چې صحیح ده شروع کوې. ویل چې 3 لکه روپۍ به ته برابر کړې او 3 لکه روپۍ به زه برابر کړم. دا ملګري نوم یې سهیل و. ما ویل چې صحیح ده سهیل بای. ویل سهیل بای راته ویل چې په 3-4 ورځ باندې به 3-4 لکه روپۍ ته برابر کړې او 3-4 لکه روپۍ زه. مال چې صحیح ده. هغه لاړی زه په سوچ کې ولیدم چې دې څه خو شته دی خو زه به اوس څه کوم. وایي خیر زه راسم شوم په هغه کسانو باندې چې کوم زما یاران دوستان وو او هغه یاران دوستان پې وو چې ما به د هغو نه ډېره ښه تمه وه. هغو ما ته ډېر دغه جواب راکوزي ډېر خفه کړلم. او کوم هغه یاران دوستان چې د هغو نه زما تمه نه وه او هغو ما ته وویل چې جنید بای 50,000 لک روپۍ دا اوس داسې واله چې بعضې راته ویل چې مې راکوه، بعضې راته ویل چې کله داسې وشوې بیا یې ماله راکړه خیر دی څه خبره نشته. په 3مه ورځ باندې ملګری او ما او هغه ځای ته رالو. کله چې رالو بس روپۍ هغه هم راوړې ما هم راوړې او هغه ویل چې بس کاروبار به شروع کړو. څه کاروبار به شروع کړو؟ ما وویل صفا خبره مې ورته وکړه چې کاروبار خو دواړه شروع کړو خو په یو شر باندې. هغه شرط دا دی چې ستا خو روپۍ خپلې دي او ما د ملګرو او د چا نه قرض واخیستلې خو دواړه به ځو د تقي عثماني صاحب خواله کوم چې د
مفتی اعظم پاکستان ورته ویلی شي وایي د هغه خواله لاړو او یا خو زه مخکې نه پېژاندم ما ته یې وویل چې جنید بھائی ډېر خوشحاله جنید بھائی ته او دلته وایي څنګه مرافع وکړه څنګه راغلی ما ورته وویل چې مفتي صاحب من کاروبار شروع کوو او د کاروبار دپاره موږ د شرایطو کې وجه په کومو شرایطو باندې موږ کار شروع وایي هغه راته وویل چې جنید بھائی تاسو په درې شرایطو باندې کاروبار شروع کړئ په درې شرایطو کې اولنی شرط دا دی چې تاسو کله سار کې راوځئ نو بسم الله وتوکلت علی الله د الله په توکل باندې راوځئ یعنی مونځ او دس وسره کوئ او د الله په توکل باندې راوځئ او دویم شرط یې راته دا وواخو چې تاسو دواړه سهیل بھائی او جنید بھائی د الله په کلام باندې لاس کېدوئ چې موږ به د یو بل نه ذره بره موږ به د یو بل څخه خیانت نه کوو یعنی چې څومره کاروبار موږ کاوه که د میاشتې هم کاوه که په کال کې موږ به حساب کتاب کوو څومره خرچه زموږ لګېدلې وه د یو بل څخه ذره بره موږ خیانت نه کوو او دریم شرط یې راته ووایه چې دا دریم شرط اسان هم دی خو ګران هم دی که تاسو ورته نیت وکړئ اسان دی او ګران هم دی هر څوک یې کولی هم نشي تاسو به دریم شرط دا دی چې تاسو به الله د ځان سره پارټنر کوئ ما ورته وویل چې مفتي صاحب لکه څنګه مطلب الله څنګه موږ د ځان سره پارټنر جنید بھائی مطلب دا د الله پارټنرشپ مطلب دا چې تاسو کاروبار کوئ که نه 3 لک روپۍ سهیل بھائی د ملګري در واخیستې او 3 لک روپۍ جنید بھائی تا راواخیستې 6 لک روپۍ شو او د 6 لک روپو مثال به ته ورته تاسو له په میاشت کې یا په کال کې 3 لک نورې وګټلې 9 لک روپۍ شو 6 لک ستاسو خپلې دي او 3 لک الله د کاروبار د 6 لک روپو وګټلې نو لک به ته والي سهیل بھائی لک به جنید بھائی والي او لک به الله چې تاسو ځان سره پارټنر کړی په کاروبار کې هغه له بیا ورکړي اوس د الله ورکول داسې دي یتیمانانو له بیا ورکړي مسکینانو له بیا ورکړي کونډو له بیا ورکړي فقیرانو له بیا ورکړي دا د الله پارټنرشپ دی د چا سره چې الله په کاروبار کې پارټنرشپ باندې نه هغه به څنګه بیا خرابېږي هغه به څنګه بیا نه کامیابېږي جنید بھائی ویل چې بس موږ دا مشوره وکړه ورالو مارکیټ ته موږ د ملیشیا نه یو کانټینر راوغوښته د کپړې او بیا د هغه ځای نه رالو او ګرځېدلو د ګودام دپاره زموږ څه پیسې نه وي چې موږ ګودام یا دوکان په کرایې نیولی وی پر موږ لاړو پېښور ته او پېښور کې زموږ دا خیال و چې زه پېښور کې پښتنو علاقه ده د هغه هم لږ ارزان میلاوېږي دوکانونه یو دوکان هم په کرایې باندې موږ میلاو کوو رایټیانې موږ ښودلې کاروبار هم نه و کاروبار په طریقه باندې صحیح نه پیدلو چې خلک بینانوالي وي په دې منځ کې موږ روانو یو کس د لرې نه نارې وایي ملګري مې راته وویل چې څوک دی تاسو ته نارې وایي ما چې زما دلته څوک دی او ما څه پېژنې چې ما ته نارې وایي وایي خیره کس زما په اوږه باندې لاس کېښودو او وایي ما ته یې وویل چې جنید بھائی ما ورته مخ ور واړه وویل چې هغه مخامخ پورې غاړه تا د زما والد صاحب نارې وایي او تاسو لږ راشئ چې زه ورغلم هغه راته وویل چې جنید بھائی زه خو ستا د ډېر مخکې نه پین یم د هغه وخت نه چې په کوم مخکې به تا ګانې بجانې ویلې او زه ډېر خوشحاله شوم چې تا دې لارې تبلیغ لارې ته رالې او راته ویل چې جنید بھائی په دې ارباب رول باندې د ټول نه کارنر او ټول نه بهترینه ښځې دا زما پلازه ده او دا خصوصا دا کارنر دا ځای دی دا دوکان زما نه په کرایې باندې 5 لک روپۍ باندې غواړي خو تاله فی سبیل الله در کومه اوس د دې په زړه کې چا واچولی چې دا چکرې راغلی دي یا دا د کاروبار په نیت راغلی دي خو د هغو نیت خالص و په کاروبار کې اوس الله پارټنر و الله د هغو مدد کوه ویل ما ورته وویل چې نه زه داسې نه هلم ویل ډېره زاري یې وکړله خو ما ته اخر ویل چې ته څنګه هلې ما چې زه به کرایي باندې هلم ویل ته به 100 روپۍ کرایي راکړې ویل ما ویل چې زه به 3 लाख روپۍ کرایي 50,000 روپۍ کرایي در کوم
ویل خیر ناوله کې مې 50 ورکول بیا هم چې کاروبار رو کامیابۍ طرف ته روان نو بیا به هم 3 लाख روپۍ کرایي ورکوله. ویل دا موږ لا دوکان نه و نیولی مال هم ورته نه و رچېلی او یو کس کال وکړي جنید بھائی ستاسو کنټینر په اډه باندې ولاړ دی او پالټۍ والا راغلی دي هغه یې ویني ویل مال چې ورته ویښې وه ویل چې کله ورته وښود 5 منټه بعد یې دا د کال بیرته واپسې کې وکړو چې جنید بھائی کپړی خوښه شو او په دونه باندې غواړي ورېکړم مال چې ورېکړه د هغه نه د جنید جمشید کار سټارټ شوی دی نو یقین وکړه دلته په کراچۍ کې زه ډېر په دې مارکیټونو کې وګرځېدم د جنید بھائی چې کوم دوکانونه دي یا کوم غټ مارکیټونه دي یا پلازې دي په هغه باندې به یو دا کپړې والا ګارمنټس والا نه دي دا د دوکان باندې د کپړو تصویران ورکوي یا د ښځو تصویران د هغه په پلازه باندې یا په دوکان باندې دا تصویران وغیره بالکل نه نه موږ لم پکار دي چې د خپل وس مطابق موږ د ځان سره الله په پارتنرشپ کې والو ان شاء الله تعالی به کامیابی زمون قدمونه خپلې او په اخره کې نو به یو ریکوست کوم څوک زما په چینل باندې نوی وي نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ چې مزید د اسلامي ویډیو تاسو ته راځي او ورسره لایک هم کړئ. شکریہ.